مونږ شپږ خویندې یو، زمونږ ډېره زیاته بېوسي ده. زمونږ بابا چې دی هغه کمزوری دی، مونږ 10مه پورې مې تعلیم کړی دی، خو لکه څه هغه مونږ ته نه دی میلاو شوی. نو مشین او راسره زما خاوند نشي و، هغه په پټه خرڅ کړی دی. د بوټو چل راځي، د جامو ګنډلو چل راځي، هر څه کولی شم، خو بېوسۍ مونږ نه دې وخت کې هر څه هېر کړي دي او پردې خدمت کوو. په 3000 روپۍ میاشت زه ټوله میاشت ځم راځم. یا د څوک سلایي ماشین راولېږي نو په هغې نه کار اخیستی شي؟ او جي هغې نه به مونږ خامخا څه ناڅه د هغه ځان له اخلو، پیدا به ترې نو چې دو چې کپړې پرې ګنډل شي، سلایي ماشین خو لکه د ګوتو کار دی، خامخا به پرې مونږ څه ناڅه کولو. ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېڅوکه زنانه هغه راځي د مجبورۍ نه. روژه ده، په دې حالاتو کې دوی دلته انتظار کوي. تاسو به څه وې؟ واده کوم واده کوم واده کوم. یو سړی چې د کور نه راوځي دا منټلي ټول تیار دي چې موږ د هغه ځای ته ځو، څه راته میلاویږي هغه به وروړو، په کیمره به راځو. خو دا شپږ خویندې په یو کور کې ژوند کوي. سوچ وکړه ژوند څنګه تېرېږي. زمونږ چې دی نو مونږ شپږ خویندې یو، زمونږ ډېره زیاته بېوسي ده. زمونږ بابا چې دی هغه کمزوری دی، مونږ 10مه پورې مې تعلیم کړی دی، خو لکه څه هغه مونږ ته نه دی میلاو شوی. نو مونږ اوس په دې دغه دلته رالو چې دلته نه مونږ ته څه هغه میلاو شي، ځکه چې زمونږ ډېره زیاته بېوسي ده. چې سکول ته لاړې تا ته یې وایي چې تنخوا به څونه درکوم؟ ما ورته وی چې 5000 راکوي، نو لکه زمونږ به پرې بیا هم څه کور دغه کېږي. نو هغې ویل چې نه مونږ به 1500 روپۍ رله درکړو. نو ما ورته انکار وکړو چې لکه په 1500 روپۍ زه ټوله میاشت زمونږ کور خرچه په 1500 روپۍ خو زمونږ ټول کور خرچه نه کېږي که نه. نورې خویندې یې سبقونه وایي؟ او جي زما یوې خور هم 10م پاس کړی، خو هغه اوس واده شوله. او بلې چې دی نو هغې پرېښوسته، هغې وی چې تا وویله نو څه دې ته جوړه کړه چې دا اوس باقي مونږ ووایو سبق. د تعلیم پیسې وي، خرچه هم غواړي که نه؟ نو بس چا له امې لوښي وینځلې، چا له ځای جارو کړی، چا له څه کار کړی، چا له څه کار کړی، بس په هغې کې په مونږ باندې لکه تعلیم کو. اوس دې وخت کې خو تاله زه سلایي ماشین درکړم یا دله څوک سلایي ماشین راولېږي نو په هغې نه کار اخیستی شي؟ او جي هغې نه به مونږ خامخا څه ناڅه د هغه ځان له اخلو، پیدا به ترې نو چې دو چې کپړې پرې ګنډل شي، سلایي ماشین خو لکه د ګوتو کار دی، خامخا به پرې مونږ څه ناڅه کولو. اوس هم ګټه وټه څه ده لکه ستاسو؟ بس که چا له امې لوښي وینځلې، چا له څه، بابا چې دی نو بس اوس خو بارانونه هم دي او دغه دي، نو لکه کله کار وي کله نه، مزدوران خو دغه کار دی. نو بس چا له لوښي وینځلې، چا له ځای جارو کړی، چا له کپړې وینځلې، چا له استري کړی، بس په هغې خپل ژوند تېرو. تاسو به څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الفان بای مونږ دې دپاره رالو، زما خاوند نشي کوي، زما دا 5 ماشومان دي، ایس نشه کوي، 400 جیل کې دی. د دروغو خبره نه ده، ټول شینکې ګواه ده. زما کور کو تاسو وکتو که نه، زما کور کې کچن نشته، باتروم نشته، روژه ماتې زه خپله خدمت کوم او دا خپل بچي پې ساتم. زما پلار ډېر بېوسه دی، نو زه کور کې هغې ته نشم کېناستی. مخکې ولې نه راتلې؟ مخکې راتلم خو ما ته داسې معلومات نه و. دا خو پرون چې هر څوک دلته راغلل، خدای دې ورسره خوږ کړي. مونږ ته یې ویل چې تاسو لاړ شئ، تاسو راتلی هم شئ، زما کور هم کتلی شئ. دا زما لومړنۍ لور ده، دا ستا دې هلته وګوره، زه دې باندې سکول مدرسه کوم، خو چې دې د پیپر یې نه راشي نو زه بیا چا له لوښي، چا له وړو، نو زما هغه روژه ماتې یا دسترخوان خور شي او زه راشم. هیله به اختر له سپلې هم اخلو، پیزار به هم اخلو انشاءالله. ښه د بچو نه دغه ټینشن ختم کړه چې زما د بچو اختر کې څه خو نه وي. سنټر کې مې هم کار کړی دی، مشین او راسره زما خاوند نشي و، هغې په پټه خرڅ کړی دی. د بوټو چل راځي، د جامو ګنډلو چل راځي، هر څه کولی شم، خو بېوسۍ مونږ نه دې وخت کې هر څه هېر کړي دي او پردې خدمت کوو. په 3000 روپۍ میاشت زه ټوله میاشت ځم راځم. چې ماشین راشي نو ډېر څه پیدا دی. او جي او چې دا مې خور ده چې دې له راشي او مونږ ته پې دواړو د سهولت دی. دا پېغله ده، هغه تاسو ته خو مونږ خبره وکړه او زه بس وایي چې پلار کره اوسېږم. مونږ پې ډېر سهولت کولی شو، هر څه پې ځان له کولی شو. تاسو ته به دعا کوو، مونږ خو خپلې بېوسۍ نه دلته راغلو. څوک دلته څه وایي، څوک څه وایي، زمونږ مجبوري نه وه، مونږ څه کول چې دلته راتلو. دا ټولې میندې خویندې چې ناستې دي، دې دې ووایي چې د چا مجبوري هغې د کوره راوځي. زه د دې کال ماشوم سره زه ځم پردې خدمت کوم. تاسو زما د ماشومانو ته وګورئ، دلته ورته زموږ د طرف نه عزت میلاویږي. زه دا وایم چې په دویم ځل څوک راغلي نو ورته یې موټ شي. نه چې مونږ ته خو ذهن نه و معلوم، مونږ دې خلکو ته زما څه خبرې که نه تلي وایو چې نو هلته چا ووایي چې علي خان بای دلته ناست دی، نو بیا په تپوس دلته راغلی. خدای ستاسو عزت وکړي، ستاسو مونږ له ډېر عزت راکړي، خو ډېر بېوسي او مجبورین ده چې دلته راغلي. الله به خیر کړي انشاءالله. ګرانو کتونکو، سلایي ماشین 5 بچي به پاللی شي. د آیس نشه کې بوخ دغه نښه 10 میاشتو شوي، خاوند یې په جیل کې دی، ډېره سخته تېرېږي. الله دې دغه خلکه تباه کړي څوک چې دغه ناسور په دې سیمه کې راولي. سم صحیح دم او خپله مزدوري به یې کوله، خو چې کله نسوځکي کې شو د فروټو کار به یې کو. داسې کسانو راوړو چې 15 کاله وشو چې زما خاوند په دې ضلالت یې وخل ټکول، د کوره شړل. اوس ډېر مجبوره شو، د مجبورۍ نه د هسپتال علاج مې وس مې نه کېدو، جیل کې مې ورکړی دی. زما را بچي هر ماښام جاړي په روژه مات کې، ماما زمونږ پلار به اختر له راشي او که به رانه شي.
الله به راشي او خرابه نه شي. دغه شانتې دا 5 پیغلې ګرانو کتونکو خو څوک داسې وي چې زما طرف به دوی له سلایي مشین ورکړه دا به ډېر غټ کار وکړي ډېره مننه خوشحاله